پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له، هلاک د شي هغه انسان چې د رمضان میاشت ورته میله وشي او بخنه یې ونشي. الله جل جلاله دی زمونږه بخنه نصیب کی، الله ته رجوع وکړي، اخرنۍ په دې څو ورځو کې استغفار طلب کړي، وجاړئ خدای ته. یوازې استغفار دې ته نه وایي چې په ژبه باندې کلمات ووایي استغفر الله ربي من کل ذنب، الله ته جړه پکاره ده چې ته نادم په خپل عمل باندې خپېمانه او حسرت وي ستا په زړه کې، او ستا هغه ندامت دا ظاهر شي د اوښکو په صورت کې، ستا دا ندامت ظاهر شي د جړا په صورت کې، او دا عاجزي ده. نو چې کمال عاجزي وکړي الله جل جلاله ډېر رحمېږي بیا په خپلو بندګانو باندې. د الله رب العزت د ذات نه رحیم او کریم ذات نشته، د الله د ذات نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کس ته ویلي ګناه یې کړې وي، الله به تا نه بخي. الله جل جلاله جبریل امین را لېږلی وی لاړ شه زما د محبوب ته ووایه چې زما دا رحم تا ولې دونه محدود کو، او دا اجازت تعالی چا درکړې ده چې ته زما یو بنده ته ووایه چې ستا رب ستا بخښنه نه کوي. بخښنه کوونکی زه یم، دا فیصله به زه کوم چې چاته بخښنه کوم او چاته بخښنه نه کوم. واقعه تفصیلي ده او دردناکه ده، نو ځکه پکې لا نړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله فرمایي زه یم بخښونکی، بخښونکی ته نه یې، ته به چاته دا نه وایي چې الله تعالی نه بخښي. دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې نه پس الله پیغمبر به چاته هم دا نه وي. احادیث چې وګورئ چې الله به ستا بخښنه نه کوي، نو کمال رجوع الله ته پکاره ده. دویمه دا چې اختر را روان دی، دا ډېر بنیادي خبره ده. ډېر غربا خلک اوسېږي، قسم بالله ډېر غریبانان خلک اوسېږي. داسې خلک شته چې هغوی ځان له د اختر جوړې نشي جوړولی. د اختر جامې خو سره د هغوی په تصوراتو کې هم نه راځي چې اختر له هم خلک جامې جوړوي. داسې خلک چې هغوی د کور د خوراک او د وړو درک نه لګي. داسې غریبان خلک چې هغوی د خپل کور په قرضو کې ډوب پراته دي، د کور کرایاګانې دي په هغې کې ډوب پراته دي. نو دا نورې سوداګانې لا پرېږده، هغوی د خدای د لوږې د لاسه دې مړه شو، خو دا شته قرضې ورکو. والله الغني وانتم الفقراء، مالداري خو د الله ده، ټول الله ته محتاج یو. خو صاحب استطاعت خلک چې څونه غربا مو په علم کې دي او په ذهن کې دي، بقدر استطاعت هغوی سره حمایت او همدردي وکړئ، بقدر استطاعت هغوی ته خپل ځانونه ورسوئ. که داسې کس چې هغه په اختر کې جوړې اچولې وي مونږ تاسو، او یو کس هغه د اختر د خوراک او د وړو درک نه لګېدو، هغه د اختر په ورځو هغه ته قرضداري د سترګو په اشارو کتل چې زما د کور کرایا، نو ګوره قسم بالله چې په دې اختر او په دې روجو مو خدای وبخي. بیا به د الله په دربار کې سره د دې اختر او د دې روجو دا به بیا الله ته ولاړ یو مختورن به یو. نو د اختر خوشحالیانې او دغه ورځې د غریبانانو د خوشحالیانې دا ځان سره شریک کړي، خپلو خوشحالیانو کې ځان سره د غریبان خلک دا شریک کړي. وګورئ داسې خلک چې تاسو په علم کې وي او داسې خلک چې تاسو ته پته وي او سره خپل حمایت وکړي، څه نه څه حصه کې خپلې پیسې وباسئ، خپل طرف نه صدقه د اختر صدقه دا وباسئ. او که بهر خلک څوک ما اوري اهل ثروت او مالداره خلک چې هغوی په دې نورو اشیاو باندې خپلې دا پیسې لګوي او دا خپلې پیسې دا ضایع کوي، او په شادي حالونو کې څوک ودونه کوي، او څوک په ودونو کې په لکونو او په کروڑو روپو خرچې کوي، څوک په ودونو کې ګاډي کوي، څوک په ودونو کې څه کوي او څوک څه کوي، څوک خلک په خیراتونو باندې پیسې لګوي. دا خیراتونه میراتونه نن سبا ټول برباد دي. قسم په خدای دی د ټولو نه اول حساب چې د قیامت پر ورځ ورکوئ د خپل د دې درېمې به ورکوئ. دا خبر زما ولیکئ ځان سره. دا په مالدارو خلکو له چې درېمه وکړي او ټول خلک راغونډ کړي او کښېنئ او چاول یې ورکړي ویې خورئ. قسم په خدای دی زه چې په درېمه کې کښېنم ما ته ضرورت نه وي د چاولو، ته چې ناسې تا ته ضرورت نه وي، بل چې ناسې بل ته ضرورت نه وي، دا صدقه شوه که خپل مال ضایع کول شو. کوم سړی وږی راشي او ایسا په درېمه کې کښېني او تا نه دا چاول یې خوري هغه پې مړېږي او تا ته پې ثواب رسي. هر سړی د کوړه مور راځي او یاسې به کښېنو مړه پلانکې به خفه شي. او یا په دې خیراتونو قسم بالله دا خیراتونه ټول ګوره برباد دي، اسې دي خیراتونه. نن سبا غریبان محدود دي، وړاندې زمانه کې به داسې وه غریبانان به غیر محدود وو، نو بیا به خیراتونه وشو دا خلک به درسخانونو ته رالل. او د علم د وجې نه او د مدارسو د وجې نه د خلکو خدای دونه پیژندلی دی. ډېر کم خلک دي چې هغه غریبانان دي، هغه خپل غربت تا ته ظاهروي. خلک پوهه دی، الله یې پیژندلی دی. سره د دې نه چې دا غریبانان دي دا ځانونه در نه پټوي، سره د دې نه چې دا غریبانان دي دا ستا درستخان له نه راځي، دا غریبانان دي دا ستا خیرات له نه راځي، دا غریبانان دي دا ستا هغه صدقو پسې نه راځي چې ته یې کولې عام خلکو له ورکوي. هغوی د دې شي نه ځان ساتي،
نو د خلکو پسې به تځي، دوی له به دا ښځونه ته رسئ. نو په دې خیراتونو او په دې درېمو او په دې خرچو او په دې ودونو په دې خو به مو الټه رانیسي ښه. د واده روټۍ خو زم سره صدقه نه ده، دا سره ثواب نه دی، ځکه یو خو په هغې ټنګ ټکور وشي، ټیپونه په هغې وګډولی شي، جینکۍ پې وګډولی شي، ګانې باجانه پې وشي، او بل طرف ته هغه روټۍ چې ورکولی کېږي یو داسې غریب نشته، وږی نشته چې هغه راشي دا وخوري.